چپې شوې خونه ده. سمه ده، زه ګورم. وروره دا پرله پسې چغې وهي. موږ وډار شو ځکه مو تاسو ته وویل. ما ویل داسې نه چې څه پېښې وي. څه وایې بې عقله؟ پولاد علمدار ته ووایه چې راشي، ځینې خبرې ورته لرم. بل څه امر نه لري؟ دا څه هوټل نه دی چې ته هر امر وکړې او پر ځای شي. هر څه چې وایې ما ته ووایه. ته د دې خبرو سړی نه یې چې تا ته یې ووایم. تا ته هېڅ هم نه وایم. اوس ته سړی خوښوې چې چاته ووایې غله؟ اوس دیم ټول ځان درد کوي او که نه. خو بیا هم ډېر زر په پښو ودرېدې. ما فکر کوه چې ته به یو ځل بیا ما وګورې، نو ښایي له ډېرې اندېښنې او ویرې به شال شي. راته ووایه څنګه یې عبدالحیا؟ که هغې نړۍ ته هم لاړ شي یا که شل عملیاتونه هم وکړي، څېره دې هم بدله کړي، نو زه تا وژنم. په دې شاوخوا کې مرغۍ وانه لوځي. ټول کارونه باید د پلان له مخې وړاندې لاړ شي. اکان به خپل شهادت ورکوي او د اسکندر نوم باید په تاریخ کې ولیکل شي. او چاپنه په خیر راغلی زویا. خیر یوسې، خو تش لاس نه یم راغلی. ژوندی اوسې یا نه؟ ولې دې ځان په تکلیف که؟ ومې غوښتل چې تا ته لږ شیریني راوړم انا جانې. زویا دا حلال دی که حرام دی؟ پیسې دې له کومه کړې؟ مور مې رالیږلي دي انا جانې. حلال دي حلال. هله زویا ځه دننه ځه، ملګري دې دننه په تامه دي. سمه ده. مور دې څنګه وه چاتو؟ لا لا چاتو همدا چې راغلی له هغو نه منفي حرکتونه دې کوم یو وکړه؟ نه، منفي حرکتونه څه معنا لري؟ یلدر جانه ته یو ځل ورته ووایه. رئیس صاحب، لومړی کار یې د بیچاره خلکو لاس ښکلول دي. هغه خو بیچاره ده، ولې لاس یې ښکلوي؟ کینې که مقلانو زه تاسو اصلاح کوم یلدره، اصلاح کوم هم. زه د اصلاح کولو نه ستړی کېږم، ځکه چې اصلاح کول د انقلاب یو شرط دی. دا اصلاح کول به یا تاسو او یا ما ووژني. لومړني اصلاحات دا دي چې هېڅ کله به د فیوډالي کسانو په مخ کې سر نه ټیټوئ او د بېوزله کسانو نه به ملاتړ کوئ. لاله د یلدر انا خو هم ډېره غریبه ده. ځکه مې دا خبره وکړه. ته کله چا په ماشومتوب کې وهلی یې چاتو؟ انا مې. ښه نو ګوره که نه، ته هره ورځ د فیوډالانو د نظریو تر تاثیر لاندې راځې. بله دا چې تا خواږه راوړه، دا هم ستا د کمزورتیا یو ټکی دی. خو لاله ما فکر وکړه چې دا کار به مې ستا خوښ شي. سمه ده، ډېر ښه، زه دې دا خبره منم چاتو. ته دا ووایه چې انقلابیان هم دروغ وایي؟ که خواږه وخورو نو دا مفکوره به مو لکه شي. دا چا ویلي چې د مور له خوا خواږه راشي او هغه هم حلال وي؟ بې تربیه بادام لري او که پسته. ښه نو ته څه شی ښیې لاله؟ ته ډېر بې عقل یې، ډېر. دا پوچه ککره دې ورکه شه. انۍ زر کوه خواږه راوړه. رئیس صاحب نور صبر نشي کولی. ورته ووایه لږ صبر وکړه. که مې د انسان دوستۍ احساس نه درلودو نو دا ښځه به مې دا ښځه زموږ د هیروینو له قاچاقو نه خبره ده. توبه ستاینو په دې کار اوسه چاتو. په دې ورځو کې له څلورو خواونه پیسې راټولوو چې د سازمان مشر کوم څه ونه کړي. څه به وشي نو بې عقله؟ هغوی ټول به مړه کړي. خو زه خپله هغه په مرمۍ له منځه وړم. که مې 20 مرمۍ ورته په خوله کې تشې نه کړې نو زما نوم به ژوندی اوسې. مهرباني وکئ، دارو مو شه. ته خپله کله تاکتیک وایې، کله ستراتیژي وایې، کله د حل لاره وایې او وایې چې د ښار زمری یم، خو هېڅ شاید هم د لاسه نه دی پوره لاله. دا سړی چې تا راوستی و یوه چرګه هم نشي وژلی. ورته مې وویل چې یو لیونی راوله. هغه لیوني م د پسې منډې وهلې او دی هم ترېنه تښتېده. ووایه هغه لیونی څوک و؟ حسنو یلنکلیچ. یوازې یلنکلیچ دی، پوه شوې؟ کم عقله.
ما تا ته وویل چې نوم یې واخله نه خو ما مو ویل رئیس صاحب نو ولې د دې جاسوس په مخ کې یاد کړه لالا په دې خبره دی زما انقلابي احساسات له منځه یوړل ما مې ونه کوه چاتو که موږ نه یو یم پیدا نه کړو بیا به پولاد رامدار څنګه هغه هیروین پیدا کړي رئیس صاحب تا خو زموږ ټول پلان ورته وویل ښه مې وکړل تر ټولو ډېر چتن انقلابي احساس لري ډېره مننه لالا اوس زه ستا د احسان په بدل کې تا ته یو شی درکوم ښه بې ادبه لعنت دې په ما وي چې په دې مې باور وکړې یلدره مخکې له دې چې دا حالت په ما راته باید ته مې وخته وژلی وی زه درته څه کوم او ته زما د وژلو خبرې کوې دا واخله د لیوني حسنو شخصي شمېره ده چاتو لومړی ځل دی چې ستا په مرستې یو موږک نیسم ته خو په رښتیا یو لوی انقلابي یې ای پیشوګکه رئیس صاحب ته څه وایې د دې خواږو یو څه خواږه کم نه دي ستا نظر څه دی همداسې ښه ده دارو د شه لالا ستا دې هم دارو شي خیر اوسې باز دی نو ستا دې هم دارو شي حسنو یا لنکلیچ رئیس صاحب همدا زموږ د ټولو هیروینو پیسې دي یو څه یې په صاحب کې واچوه او پاتې هم سازمان ته ولېږه په سترګو رئیس صاحب د مورو په اړه کوم خبر شته او که نه ټول هغه ځایونه چې امکان یې درلوده پکې وای هغه مو ولټول خو هغه په هغه ځایونو کې نه و مورو د استانبول نه د باندې ونوځي ټول ځایونه کنټرول کوي خدای دې وحیده هم ځواب نه راکوي چتن د دې لیوني شمېره غلطه نه وي راکړې رئیس صاحب په کارت کې یې لیکلي پوهېږم چې په کارت کې غلطه نه وي بې ادبه تر هغو چې ځواب رانه کړي زه هم زنګ وهم موبایل ته دې ځواب ورکړه لیونیه دا انسانان هم څونه بې تربیه دي له هر رقم شمېرونه زنګ وهي ډاکټر صاحبې ولې درد کوي ها دا به تر یوه وخته وي تاسې اندېښنه مه کوئ هغه بلې ډاکټر هم همدا خبره وکړه ښاغلی تونجای ډاکټر صاحبه مه وایه مېرمنه سو وایه ته ډاکټر نه یې که څنګه ډاکټره یم زه دې په یاد نه یم همداسې نه ده ښاغلی تنجای زه دا پېژنم که څنګه دا هم د اوږدمهالې مینې پایله ده ښاغلی اوسنو هیله کوم داسې خبرې مه کوئ زه دا سړی نه پېژنم دا سړی څوک دی مېرمنې خانو اوس زه له تا نه خپل غاچ اخلم هر څوک چې یې ډېره بخښنه غواړم یوازې 2 دقیقو لپاره اجازه اخلم ښاغلیه و بې تربیه نه شرمېږه چې دومره زنګونه راته وهې د سړي په شان وغږې که کس ما له شمېرو سره اساسیت لري نو پرته له دې چې موبایل ته وګورې خبرې وکړه ستا یې زما په عادتونو څه لو ده د سړي په شان وغږېږه که نه نو وژنم دې لیونیه کښېنه بې تربیه ته هېڅ نه شرمېږې چې د انسانانو عیبونه لټوې ها ته څوک یې څوک یې زه یم زه ودې نه پېژندلم غږ خو د بل ډول راته ښکاري لو ده مورو درته ووایم سازمان درته ووایم او که د ښار زمری درته ووایم ګوره دومره بې ځایه خبرې مه کوه راته ووایه چې څوک یې پښه دې پورته کړه چې مېږه توندې ملکه بیا کړه
زه مورو یم. ته څه وایې د څه لپاره د زما شا نیولې ده ها وروره موږ غواړو چې له تا سره مرسته وکړو خو ته له موږ نه تښتې. اوس نو ګله تا ته یو ښه خبر لرم که وایبرې نه خوشحالېږې چمتو یې ورته سره خم خبر په موبایل کې څنګه درته ووایم لیونی یا کومه پته چې درته وایم هلته راشه کوم بل لیونی د ځان سره رانه ولې اکا د بیا کوم بې تربیتوب وکړو نو بیا ستا یې نه زما په تربیې څه لیونی یا زه ناټوله را دې لیدلې ده او لیدلې مې ده خود به دې لیدلې وي نو ښکاره ځای دی لیونی یا یو ځل خو د سولې لاره د ورورولۍ لاره او د ازادۍ لاره مو ګوره که نه احمقه ولې نه ګورې هله پته ولیکه سمه ده ووایه سمه ده درځم زه چې ځو کمقله زر کوه زر کوه نظر کوه رئیس صاحب موږ چیرته ځو چیرته چې زړه مو او خدای مو وړي هملته ځو هله نو شیناجي مورو په شګو کې پنچار دی مونږ ته ناوې راکوي مازدیګار دی مونږ ته ناوې راکوي مازدیګار دی مونږ ته ناوې راکوي مازدیګار دی شیناجي مورو په شګو کې پنچار دی پرېږده اوس نو په ارامه مې پرېږده ته هېڅ نه پوهېږې چې څه وخت زنګ وهي کاشکې هېڅ تلیفون نه و لږ خو به ارامه وم خیرات خو به وي رئیسه ما سره دې کار و ته یو ځل کښېنه مامتي هسې نه هم کوم ځانګړی کار نه لرم عملیاتو ته نه یم تللی له هغې ورځې بېکار یم ښه نو رئیسه ووایه چې څه خبره ده هغوی سمدس کې سلطانې خوري سمه ده وروره تا ته هم چای راوړم نه مننه تا ته څه وایي رئیسه اوس یې باید راته څه ووایي مامتي دا ستا له جیبه را پیدا شوی لکه چې اوس یم کاروې که څنګه دا چا پیدا کړی رئیسه مامتي زما د پوښتنې ځواب را رئیسه ته اوس هم فکر کوې چې زه هیروین کاروم مامتي فکر نه کوم پوښتنه کوم بله دا چې زه دا خبره له ځانه نه کوم ثبوت مې په لاس کې دی ستا له جیبه راوتلی یوازې ووایه کاروې او که نه هغه بیلوت زما په جیب کې ایښی رئیسه ویلې که کوم وخت ورته اړتیا شوه نو فې کاروم مامتي یوازې همدومره خیر یوسې مامتي نه رئیسه خبره دومره نه وه ته نور په ما باور نه لرې دا خبرې څه دي چې ته یې کوې ته په یو حساسه مرحله کې که ته زما په ځای وای نو بیا پرته له دې چې پوښتنه وکړې په ما پسې به وي ښه نو چې داسې ده رئیسه ته ما پسې شه ځکه نور په ما باور نه لرې څنګه یې مامتي ستا څه ته چمتو یې الپره چمتو یم فرمزه
پولاد چې ټلیفون نه جګوي زم تر هغه نه پرېدم تر څو مې چې ورته نه وي ویلي چېرته لاړ نه شې پوه شوې بیا زه د هغې پاتې د پوښتنه کولو لپاره تا ته ټلیفون کوم کاظمه ووایه وروره زما جیبونه چا تالاشي کړي دي څه شوي دي څه نه دي شوي کاظمه سلطانه تا کوم څوک ولیدل چې رئیس ته کوم سره وړي وي مطلب مې یو سپین شای نه وروره پولاد علمدار چیرته دی ستا یې پیڅه خو زه باید له هغه سره خبرې وکړم بیا به یې ورسره وکړئ رایه بالئ رئیسه هغه خو هسې نم له موږ سره مرسته کوي دې کار ته څه اړتیا ده اړتیا ده الپره د دې لپاره چې حقان هلته خپل شهادت په سمه توګه ورکړي نو اړین تدابیر باید ونیول شي ما ته هېڅ پروا نه لري تاسې هم ورپسې لاړ شئ دا بې شرف سړی دلته څه کوي ماماتې وسله ده کته کړه رئیسه ماماتې مونږ یې وژلو ته بیایو ته همدلته اوسه مراسمو ته اړتیا نشته رئیسه زه هم دلته کار ختموم نه ماماتې رئیسه ته نور په رښتیا هم په ما باور نه لرې وګوره زه په حقه یم ماماتې له دې وروسته څوک چې ماته کار کوي اول هغه وژنم هیروین خو زه ونه شم وژلی هیروین نه ژوندی راووتلم اوس تاسې غواړئ چې ما وژنئ
کوي یلدره رئیس صاحب ما ویل چې د غلیونی پام شي کمقله د ټول استانبول پام شو بخښنه غواړم رئیس صاحب څه شوي دي اوس نو ملا دې خوږېږي که کوچنی حرکت مو هم ترسره که بیا راباسم تو خدای څه شی راباسې موږ ماشومان یو دا وګوره لیونیه دا د هغه موټر د پلیټ نمبر دی او دا هم د هغه ځای پته ده چې هیروین هلته لیږدول کېږي حسنو والا زه نه پوهېږم چې نور تاسو ته څه وکړم ها خانو ته ولې دا کار کوي ولې له سازمان سره چل کوي په کورنیو مسلو کې ځانونه مه راګډوئ او سازمان خو زما خپل دی زړه مې چې دوکه ورته ورکوم او یا کار ورته کوم تا ته یې څه زه د انسان دوستي درناوی کوم خو ته هم دومره ښه سړی نه یې مورو تسلیم شه لعنت دې زما په داسې یو احساس وي لیونی یم په دې پوه شو چې زه د انسان دوستۍ احساس لرم یو انقلابي مرګ مني خو هېڅکله نه تسلیمي کي راځه ته هم یو انقلابي شه زه نور ځم چې ډېر کار لرم د دنیا کارونه خلاصون نه لري یو مننه خو وکړه لیونیه زناوره این یک فرصت برای شماست برای کسانی که بیشترین آمادگی را دارند برای کسانی که تا آخرین لحظه پشت کار دارند توانایی هایتان را به نمایش بگذارید تا به لیگ برتر افغانستان روشن راه پیدا کنید. میدان سبز پنجشنبه ها ساعت 10 شب از طلوع. دغه خبرونه تاسو ته د روشن لخوا وړاندې کیږي. سباورر ته څه کوي یوسفه؟ ولې دلته زموږ نه پرته هیڅوک هم نشته؟ ما هم داسې غوښتل هوا سینما مې یوازې ځان ته پکې راونیوله. رښتیا وایې؟ پام کوه چې وروسته له دې داسې یو کار ونه کې د کومې جلۍ سره چې د باندې په تلو شرمېږي نو ورسره مه ځه. دا خبره نه له کومه شوه. نیمګړې هیلې سباورر 6 بجې. این یک فرصت برای شماست برای کسانی که بیشترین آمادگی را دارند برای کسانی که تا آخرین لحظه پشت کار دارند توانایی هایتان را به نمایش بگذارید تا به لیگ برتر افغانستان روشن راه پیدا کنید. میدان سبز پنجشنبه ها ساعت 10 شب از طلوع. رئیس صاحب اوس نو چیرته ځو؟ عملیات ته ځو چې ځانونه ووژنو یلدره نور نو چیرته ځو باید وګورو چې زموږ خبره عملي کوي او کنه بیا عقله پوه شوم رئیس صاحب. راځه ښاغلی پولاد شته میرمن سلطاني؟ نه وروره. خانو ته نه پوهېږه چې هغه چېرته تللی دی؟ نه وروره. ښاغلی مامتي ستاسو امر غواړو. بیړنی کار پیدا شوی. په تونجای خو بس نه شوي. په دې نړۍ کې خو یوازې ښاغلی تونجای دی. موږ خو هم یو. ما د هغه مخدره توکو ځای پیدا کړی ښاغلی مامتي او ته د ښاغلي تونجای په اړه پوښتنه کوې.
دا ته سوای اوسنو په دې پاڼه کې د سازمان د مالونو پته لیکل شوی د ښاغلی ماماتي همدا راځي هغه موټر پالیټ لمبر هم پکې دی چې موږ کولی شو په دې باندې هغه پیدا کړو ښاغلی ماماتي خدا تعالی کومه کړه اوسنو زه له خپلو استخباراتي ملګرو نه په هېڅ ځای کې نه اخلم اعصاب مې مه خرابه اوسنو مه خرابه وه که نه نو همدلته به دی ژوندی په ځمکې کې ښخ کړم اوسنو په یو شرط درته وایم چې ما مالیات ته در سره بوزي دا خو شرط نه دی وړتیا ده اوسنو ته یو ځل وړتیا ته وګوره ډېره مننه کوم ښاغلی ته ډېر مهربانه یې مورو د سازمان لیوني راته وویل سمه ده په ځای دې ودرېږه دا ښاغلی د خپل خاوند په توګه قبلوي تاسو ښاغلی خلیل ابراهیم ایلوان سورین پرته له دې چې تر کوم فشار لاندې اوسئ د خپلې مېرمنې په توګه قبلوئ بالکل تاسو دواړه هم شاهدان یئ هو نو د هغه صلاحیت له امله چې دولت ماته راکړی دی تاسو دواړه زه خاوند او مېرمنه اعلانوم خدای دې تاسو دواړه سره خوشاله ولري امين خیر اوسې ما خیر اوسې خدای دې تاسو خوشاله ولري مورې لاس دې راکړه چې ښکلې کړم استغفر الله ماما نو سترګې دې روښانه رئیس صاحب یوه ډالۍ درکوي تاسو دواړه د شاتو میاشت ته لیږي د څه شاتو میاشت ښاغلی ابراهیمه د دوی په کیسه کې مه کېږه دا زما خورۍ نه ټوکې کوي اوس د دې خبرې له امله په ما باندې دوه ساتونکي ګماري بې عقله بخښنه غواړم ماما
سبا شپه زه باید په قراره بمونه ځای په ځای کوم له دې عمله خپل ډزو ته ډیر پام کوئ سمه ده په خپل شرف قسم خورم کوم کار چې مې پیل کړ هغه پای ته رسوم اته دلته څه کوې سعید او شورا سبا شپه 9 بجې لالمر څخه یو ولس یوه لوبډله زموږ هیواد افغانستان بیانونه یې په کومه خونه کې اخلي د دهلیز په آخري خونه کې تر یو څو شیبه پورې شاهد د بیان اخیستو لپاره راغلی ډېره مننه کوم
هیله کوم کومه ستونزه نشته هاکان چې خپل بیانونه ورکړه نو اسکندر نیسي کنه هو همداسې به وکړو له کومې به یې را پیدا کړو له یوې خوا به یې را پیدا کړو ډېر ښه خبره ده هغه یو ځل خپل بیانونه ورکړي ښه نو هاکان هلته بوځو بیا یې وروره پریټي سم دی سمه ده کاظمه تاسو دلته د سړک په منځ کې څه کوئ موږ خو ته پته مه وه کاظمه په موټر کې کېنه موږ پسې راځه او دا بله اوس نو راولئ دا چېرته واچو ښاغلی ماماتي پوهېږې یو ورځ به موږ ټول په خاورو بدلیږو اوس نو د سړک په غاړه یې واچوه باورر ته څه کوې یوسفه ولې دلته زموږ نه پرته هېڅوک هم نشته ما همداسې غوښتل هوا سینما مې یوازې ځان ته پکې راونیوله رښتیا وایې پام کوه چې وروسته له دې داسې یو کار ونه کړې د کومې نجلۍ سره چې د باندې په تلو شرمېږي نو ورسره مه ځه دا خبره نه له کومه شوه نیمګړې هیلې سبا ورځ 6 بجې د یو تورریست د نیولو لپاره لټه هغه یې وراره دی آیا ته په دې باندې پوهېدې غواړم له تا سره مرسته وکړم خلک باید په رښتیا باندې پوه شي د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوازینۍ نښه دا مونږ اصلي موضوع ته رسوي او مونږ یې باید شا پرې نه ځو راتګ هره جمعه د شپې 9 بجې له لمر څخه اخانو هاکان بوروکه ته خپل خبرې پایل کا لومړی غواړم چې ستاسو مخکې خپلې غوښتنې تکرار کړم غواړم له ما سره شوي ټولې هغه ژمنې په پاڼې کې ولیکل شي او یو رسمي حکم دې ترلاسه کړي موږ ستا له ژمنو نه خبر نه وو مطلب یې د خوندیتوب دی یوازې دا نه باید ما په یوې بلې تذکرې او یو بل پاسپورت بهر ته ولېږئ خو موږ دومره صلاحیت نه لرو زه له لوړ پورو چارواکو دا غوښتی شم خو څه چې ته غواړې ستونزمن دي هته پرته له دې چې په موږ باور وکړې بله لاره نه لرو خو ما ته هم دومره بس دی دلته ټولو زما غوښتنې واورېدلې
او په کمرو کې هم ثبت شوې. دلته د هوا څومره ګرمه ده؟ مهرباني دوام ورکړه. او تل اسکندر کبیر سره څه ډول اړیکه لري؟ زه چې د استخباراتو له جوړښتونو راووتم نو لاړم سکندر سره مې کار کاوه. د هغه لپاره مې ډېر جنایتونه ترسره کړل او په فعالیتونو کې مې لاس لرود. دا هر یو براته جلا جلا تشریح کی. باید تشناب ته لاړ شو. ته چیرته ځې؟ تشناب ته ځم. څه وشوه؟ هیڅ هم نه، دوام ورکړه. دننه یوسئ. اسکندر اما هم تاسې له منځه وړي. دلته څه روان دي ښاغلیه؟ څه نه، خبرو ته دوام ورکوي. ښه کنه د اسکندر کبیر په اړه نور په څه باندې پوهېږې؟ روزا اوس نو وژنې مې که څنګه لیونیا. ما مه وژنه. تا چې ونه وژنم نو څوک وژنم؟ زما په شان کسان کم پیدا کېږي. هر څومره پیسې چې غواړئ درکوم یې. د ټولنې لوی میکروب ته یې. دا ځای د جګ شه بې شرفه. توبه توبه، هغه سړی خو در په دره شو. و به دې ګورم چې تر کله به په دې څوکۍ ناست اوسې خاینه رهبره. رئیس صاحب کوم څه دې ویل؟ ته د خپل موټر په کابي عقله تا ته څه؟
اوس د افغانستان روشن غوره لیگ د 1993 فصل نه هیریدونکي ګولونه، دفاعګانې، تکلونه او مهارتونه د خپلو موبایلونو له لارې وګورئ. د فعالولو لپاره 84 شمیرې ته ولېږئ. د دې وړاندیز لګښت په هره اونۍ کې 15 افغانۍ ده. د افغانستان روشن غوره لیگ د 1993 فصل نه هیریدونکي ګولونه، دفاعګانې، تکلونه او مهارتونه د خپلو موبایلونو له لارې وګورئ. د فعالولو لپاره 84 شمیرې ته ولېږئ. د دې وړاندیز لګښت په هره اونۍ کې 15 افغانۍ ده. این یک فرصت برای شماست. برای کسانی که بیشترین آمادگی را دارند. برای کسانی که تا آخرین لحظه پشت کار دارند. توانایی هایتان را به نمایش بگذارید تا به لیگ برتر افغانستان روشن راه پیدا کنید. میدان سبز پنجشنبه ها ساعت 10 شب از طلوع. دغه خبرونه تاسو ته د روشن لخوا وړاندې کیږي. یو ولس یوه لوبډله زموږ هیواد رئیس صاحب زموږ ټول هیروینې له ګدام څخه وړي دي. چا وړي دي؟ د پولاد علمدار یو کس مماتی باش. چا هغوی ته خبر ورکړی؟ نه پوهېږم رئیس صاحب. هی مورو، لیوانی مورو، زه به تا سره ګورم، سمه ده؟ ووایه ته چا رالیږلی یې؟ هیڅ هم نه. حاکان مې هیڅ نه خوښېده ځکه مې وژه. ما هم باور وکړه. د سړي په څېر ځواب راکوي. زه یې وګوښلم. وی ویل که ته داسې ونه کړې نو ماشومان به دې ووژنم. چا؟ چنګیز. چنګیز را پیدا کړ. له اسکندر سره دې لیدلي؟ ځواب راکړه. هو لیدلي مې دي. باید په غونډه کې لږ دمه واخلو. ټول ستړي شوي دي. سمه ده. هر څوک چې غواړي سګرټ وڅکي له ما سره دې راشي. دا کار خلاص کوي بیا لاړ شئ. تاسې یو هم اسکندر نه پیژنئ. ستاسې ټول ژوند په خطر کې دی. موږ ډېر لرې نه ځو، همدې شاوخوا کې یو. راځئ نو ملګرو چې لږه تازه هوا واخلو.
په اصل کې خو ته اسکندر نه پیژنې. مالا دې ځای وباسئ، مالا دې ځای وباسئ. راته وایه چېرته مو ولیدل؟ همدلته هلته. چېرته؟ کار یې ختم کړ. سبا شپه چنګیز ورک دی. دا څنګه ورک دی الپیرا؟ زه غلطې کوټې ته راغلی که څنګه؟ زه یې ژایم. سبا شپه د لیوانو دره